أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. صدق الله العظيم. ده حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام د تخلیق نه بعد الله تبارک وتعالى ټول ملائکو ته حضرت آدم علیہ السلام ته تعظیما د سجدي حکم فرمایي. ټول سجده وکړه، ابلیس اونکو او د الله جل شانه د حکم نه انکار وکړو. رب کائنات ونه تپوس کی چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کم سیز وبللی ته د دې خبرې طرف ته چې تا ته د حکم د سجدي وشنو تا انکار وکړو. نو ابلیس په جواب کې خپل دلیل دا پیش کو، خپل دعوه دا پیش کړه چې زه د دنه غوره یم، او دلیل دا پیش کو چې زه د اور نه پیدا یم او دی د خټې نه پیدا کړی دی. تا زه د اور نه پیدا کړم او دی د خټې نه پیدا کړی دی، نو لہذا زما مرتبه د دنه اوچت. نو چونکې دی په تکبر او په کبر کې او په لوی کې مبتلا شو، د اور چې کوم ظاهری صفت دی یعنی بلندی او گرمایش او وقتی طور باندې چې کوم فائدہ د اور نه حاصلېږي هغې باندې نظر وساتلو. د حضرت آدم علیه السلام تخلیق چې د کوم سیز نشو، د هغې سیز فضیلت طرف ته د نظر لاړو. لہذا دغه وقتی او عارضی خصلتنا او صفتنا متاثر شو او داغي د وجنه په تکبر کې مبتلا شو او رانده درگاه شو، هلاک شو. د اور خصلت د په نس باندې هغه داوه چې اور بلندی غواړي، اور چې دی دا بره طرف ته ځي، عروج طرف ته ځي، او خاوره چې دا په ځمکه پراته یو قسم بې قدره شی دی او د اور فایدې ډېرې دي. د اور په نسبت باندې دا خاوره چې دا دومره فایدې نشته، حالانکه حقیقت دا دی چې الله رب کائنات د حضرت آدم علیه السلام تخلیق او فرمایل د دو شیزونو نه. هغه دو شیزونه کم یو اوبو او دویم خاوره. نو دا دوه شیزونه په خپل ځای باندې ډېر لوی اهمیت لري. اول دا اوبو دا د تمام مخلوقاتو د بقا او د احیاء او د ژوندۍ پاتې کېدلو دپاره ضروری دی. رب کائنات فرمایي چې وجعلنا من الماء كل شيء حي، د هر شی ژوند چې دی ما اوبو سره تړلی دی. په دې کائنات کې چې څومره حسن دی د هغې بنیاد او د هغې مرکزي کردار هغه د اوبو دی. که چېرې اوبه نه وي نو دا یو شی هم په خپل حیات برقرار نشو ساتلی. نو لہذا دغه اوبو په ذریعه باندې وانزلنا من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه وانزلنا من السماء ماء طهورا
وانزلنا من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات رزقا لكم. قرآن کریم بے شمار آیتونه په دې باندې دلالت کوي چې الله جل شانه د اسمان نه د برنه اوبه راووري او د هغه اوبو په ذریعه باندې د کائنات هر څیز ته چې د حسن ورکوي او رزق ورکوي دغه ضرورت پوره کوي. نو د انسان تخلیق چې شي نو اول د اوبونه او دویم د خټې نه د خاورې نه او د خاورې صفت چې دی نو دا حیا ده، د خاورې صفت چې دی نو هغه تواضع ده او د خاورې صفت چې دی نو عاجزي او انکساري ده او د خاورې صفت چې دی نو هغه د تکبر نه پاکیزګي او پاکیزه د تکبر نه او د خاورې ټول نه غټ کمال چې کوم مفسرین کرامو ذکر کړی دی د خاورې چې کوم ټول نه غټ کمال دی هغه دا چې د دې ځمکې نه د دې خاورې نه چاته تکلیف او اذیت نه رسی، یو بے ضرر شی دی. نو انسان چونکه د خاورې نه د خټې نه جوړ دی پکار دی چې په انسان کې دغه صفت د خاورې هغه موجود وي چې دی بے ضرر وي، چاته تکلیف نه ورکوي، چاته ضرر نه ورکوي، چا د پاره چې دی د چا په کار کې کار نه لري، د چا په ژوند کې مداخلت نه کوي او د چا د پاره چې دی د شر او د تکلیف باعث جوړ نشي، د چا د بد دعا مستحق ځان اونه ګرځي. څرنګه چې زمونږ د ځمکه مونږ او تاسو ګورو، د خوره مونږ او تاسو ګورو چې دا یو بے ضرر مخلوق دی او پدې کې دا صفت دی چې پدې کې عاجزي ده، پدې کې تواضع ده، پدې کې انکساری ده او پدې کې نرموالی دی چې کم کس د دې خاورې نه چې هر رنګ استفاده کول غواړي هغه کولی شي. یوه ځمکه ده، یوه خوره ده، څوک تې څه جوړوي، څوک تې څه جوړوي، څوک پې فصل کوي، څوک پې عمارت جوړوي او څوک پې سړک جوړوي او څوک چې دی هغه وکني ځان دپاره اوبه راوباسي او څوک یو قسمه استفاده کوي او څوک بل قسمه استفاده تې کوي. خو الله رب کائنات د دې ځمکې او د دې خاورې په فطرت کې دا عاجزي او دا تواضع او دا انکساري ایښې ده چې دا د هر انسان تابع ده. نو مفسرین کرام لیکي چې د دې خاورې ټول نه غټ کمال چې دی هغه دا ده چې دی بې ضرره دی او په انسانانو کې هم با کمال انسان جنتی انسان هغه دی چې هغه بے ضرر زندگی تیری. رسول کریم صلی الله علیه وسلم کامل مومن کامل مسلمان هغه چاته ویل چې هغه بے ضرر وي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. پتا سو کې کامل مومن هغه دی چې داغه د جبې او د لاس د شر نه بل مسلمان محفوظ وي. دغه وجه دا حدیث مبارکه مفهوم دی چې کله یو داسې انسان چې هغه د ځمکې د پاره باعث خیر وي او باعث رحمت وي او نیک او صالح انسان وي، بے ضرر انسان وي، چې کله دی د دنیا نه رخصت شي د اسمانونه د ځمکه او په هوا کې مارغان او په سړو کې چینجي او په سمندر کې میان د دپاره د مغفرت دعاګانې کوي او دا ټول چې د په تک باندې د خفګان اظهار کوي، د غم اظهار کوي. ولی چې دا یو بے ضرر انسانو نه ځمکې ته تکلیف ورکو، نه ځناورو ته تکلیف ورکو، نه انسانانو ته تکلیف ورکو او نه نور مخلوقاتو دپاره د شر ذریعو چې په کوم ځای کې د ژوند کو نیک او تقوادار او پرهیزګاره انسانو د ده د برکته د اسمان نه د الله جل شانه رحمتونو نزول به کېدو او په دغه رحمتونو کې هر مخلوق ته چې دی فایده رسېدو چې کله دی د دنیا نه رخصت شي د پسې اسمان ځمکه د ټول مخلوقات د پسې جاړي. او دویم هغه کس دی چې هغه مفسد وي او شریر وي، بد عمل او بد اخلاق انسان وي، بد کردار انسان وي، مضر او شریر انسان وي چې دغه د وجه نه په مخ د ځمکه باندې نفرت خورېږي، شر خورېږي او خلکو ته ایذا او تکلیف ته رسېږي. او داسې انسان چې کله د دنیا نه رخصت شي نو دا ټول مخلوقات دغه په تک باندې د خوشحالۍ اظهار کوي.
تر دې پورې الله رب العالمین په خپل باندې وایي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. جړې کړکړې شو هغه کسانو چې کوم ظالمان دي، ټول تعریفونه هغه ذات لري چې کوم ذات پالون کې تمام مخلوقات دي. الله رب العالمین په خپل باندې په خپل ثنا بیانې د ظالم د دنیا نه رخصتېدو په وجه باندې. ځکه چې یو انسان شریر وي، مفسد وي، بد عمل وي، بد اخلاق وي، بد کردار وي او نور مسلمانانو د پاره د تکلیف او د پریشانی سبب او ذریعہ وي، نو د وجه نه د الله جل شانه لعنت زمکه ترا کوزيږي، د الله قهر او غضب چې د زمکه ترا کوزيږي او دا غینه ټول مخلوقات متاثر کیږي. نو لہذا چې کله داسې انسان چې دغه د وجه نه د الله قهر او د الله غضب زمکه ترازی، نو دغه د پتک باندې ټول مخلوقات خوشاليږي. لہذا الله جل شانه د حضرت آدم علی السلام تخلیق چې دی هغه د اوبونه او د خاور نه پیدا کړي، ځکه چې په خاور کې او په اوبو کې هغه کمالات دي چې کم په اور کې نشته. اوبو چې دی هغه اور هغه مړکې، اور چې دی هغه کم سیز باندې ولګي هغه سوځي، هغه هلاکي. دا د اور خصلت دی چې کم سیز باندې اور ولګي نو هغه سوځي تباہ کوي، او چې کم سیز باندې اوبو ولګي او کم سیز باندې خاور ولګي نو دا دوانه چې دی یو سیز رازرغونی هغه عروج ورکي، هغه ترقی ورکي. نو لہذا الله تبارک وتعالى د حضرت آدم علیه السلام تخلیق هغه د عاجزی او تواضع ډک د خور سره فرمایل، او ابلیس چې د خپل تکبر او غرور د وجنه هغه هلاک شو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم